دام د قیامت په علاماتو کې د پیغمبر اسلام په فرمایل سياتي على امتي زمان يفرون من العلماء والفقهاء زما په دې امت به زمانه راشي د علماء سره محبت ختم شي خلک به د عالمانو نه تختی عالم به دین بیانې قران به بیانې شریعت به بیانې د الله احکامات به بیانې د جون مقصد به بیانې دی بچو ته عقاید خي عبادت خي معاملات خي اخلاقیات خي معاشرتی زندگی خي دا بچی ستاسو د پر صدقه جاریه او د آخرت توخه جوړي ستاسو د بچو تربیت کوي او دلته د بناتو مدرسه ده په کې ستاسو د زنانو تربیت کوي د نارینو تربیت کوي او په جمعه کې او په قبرستان کې او په جنازه کې او په جوړ جرګه کې د دې مشرانو تربیت کوي خود خلکو به د علماء سره مینه ختم شي نو پیغمبر علی السلام فرمایل فیبتلیهم الله بثلاث بلیات پدا سے قوم بدری قسمه عذابونه مسلط شي يرفع البرکه من کسبهم د دوی د کسب نه برکت ختم شي غټ تنخوادار وي تنخواه بالی برکت به ختم شي دکاندار به دکانداری چلیږي برکت به ختم شي تاجر به تجارت چلیږي برکت به ختم شي زمیدار به زمیداری کیږي برکت به ختم شي پلار بم تنخالی و زامن بم تنخالی برکت به ختم شي دا کله چې د علماء او مدارس سره مینه محبت ختم شي ويسلط الله عليهم سلطانا ظالما ظالم حکمران به په دې قوم مسلط شي ويخرجون من الدنيا بغیر ایمان او کمرګه پوره توبه نکړه د دنیا نه چې رخصتيږي ایمان به سلب شي او بی ایمان به د دنیا نه رخصت شي الله هم دې د دین حفاظت وکړي تمام محترم هر عالم د سر تاج غني دا د پیغمبرانو وارث دی د پسینه کې د قران حدیث رڼا ده د حافظ قران پسینه کې د قران رڼا ده نو دا به د سر تاج غنو مدرسه به د هدایت مرکز غنو مسجد د الله کور دی طالب علمان جنتیان دي مساجد مدارس به آباد ساتو او د دې ډیر برکات دي زما محترم د دې یو برکت داري چې زمنګ د علماء او مدارسو او د دې طالب علمانو سره مینه محبتي تعلقي ربطي په بچو وسو کړ وسو کې بم الله حافظان علیمان پیدا کړ شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاهوری رحمه الله به فرمایل د کم پلار چې علما نه دي خوخ مدارس نه دي خوخ طالب علمان نه دي خوخ زړه به غواړي چې بچي می د قران حافظ عالم جوړ شي هغه به فرمایل د دې پلار په و پښت کې به حافظ عالم نه پیدا کیږي به قدر الله دا نعمت نه ورکي چې موږ ټول ورځ عالمانو پسیم خبرې مدرسو پسیم خبرې خپل مسجد امام سره روانه قاری صاحب هم بدی شي طالب علمان هم بدی شي او یا الله زما ټول بچي حافظان علیمان دی خلکو سره به مینه محبت ساتو مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه فرمایل د کم پلار علما نه دي خوخ مدارس نه دي خوخ طالب علمان نه دي خوخ د دسړه بغواړي چې کور کې می بچي حافظ عالم جوړ شي هغه به فرمایل د دې پلار په لس پښته کې به حافظ عالم نه پیدا کی بے قدر الله د نعمت نور کې د علماء سره به مینه محبت ساتو مدارس سره به مینه محبت ساتو او خو خدا د چټول بچیم نیکان صالحان او د قران حافظان عالمانی او کدا سینه شکرینو کم اس کم نیتو کې دی مجلس کې ان شاء الله په هر کور کې به حافظ قران پیدا کوي ان شاء الله هر کور کې به عالم پیدا کو زنانو کې به عالمان پیدا کو دا بچی بزان د پر صدقه جاریه او د اخرت توخه جوړو مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله بانی دارالعلوم دیوبند پټوله دنیا کې د مدارس او جال خور دی دا غوي صدقه جاریه ده دا غوي عمل دی دا بنیاد غوي خیر ډیر خدماتي کړی دي خو خپل بچي د قران حافظ عالم جوړ ک دا غنوم دی مولانا محمد احمد رحمت الله علی او بیا و تپلار یو واجبہ وصیتو ک په دې وصیت کې زموږ تاسو د پاره یو ډیر لوی سبق پروت دی وای بچی ته د قران حافظ شوی عالم شوی اوس کې دې شي د دنیا نه رخصت شم زه کمزوري ته بدلته موجودي ما تاسو سره ډیر خواري وکړي دا قران در باندې ما ځان له یاد کړي ما بنې یری په دې خپل جبه به روزانه تلاوت کې د خپل وس مناسب ثواب به ما ترابخي نو مولانا محمد احمد رحمت الله علیه والد محترم مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله چې وفات شو نو د دوی معمول دو هر شپه برا پاسې دو تهجد کې به دوسی پاره تلاوت کو ثواب به خپل والد صاحب تبخ او به چې مولانا محمد احمد رحمت الله علیه بچی دی قاری طیب صاحب رحمه الله متکلم اسلام د علم سمندر تیر شوی دی د قران حافظ عالم شو نو خپل پلار ورته وصیت کوي بچیا زه خو د خپل پلار د وصیت دی وخت پورې خیال ساتم هر شپه ور پسې تهجد کې دوسی پاره تلاوت کوم ځکه ماته وصیت کړو چې ما به نه یری
د خپل وس مناسب به روزانه تلاوت کې ما ته به ثواب را بخي ما در سره ډېرې خوارۍ کړې دي بچیا ما تا سره ډېرې خوارۍ وکړي ما به نه یېرې په دې خپله ژبه به روزانه د وس مطابق تلاوت کې ثواب به ما ته را بخي قاری طیب صاحب رحمه الله متکلم اسلام داغه معمول دو چې هر شپه به تهجد کې یو سپاره تلاوت کو ثواب به خپل والد صاحب ته بخ